کلاشینکوف کلچر دی، دلته کې بدامني ده، دلته کې یو جنگ روان دی، په پښتونخوا کې روزګار د دې ځای نه روزګار پنجاب ته روان دی. بل د کلاشینکوف کلچر سره چې کوم دی نو دلته کې موږ ته یو بل دغه دی، هغه سمګلینګ دغه دی چې هغه آیس دی، نشه ده، په هر کور کې ټم بم جوړېږي، خودکش جوړېږي، هغه بچي وژني، هغه ښځه وژني، هغه پلار وژني، هسپتالونه دغه ډېر زیات شو 80% نو په دې باندې ستاسو څه کار؟ ورور دا خواول انشاءالله ما د بټبیري ساس پرون یو زموږ د بټبیري صدر راغلی نو هغه ما ته دا کوم ستا مجلس چې وکړي دا څومره زموږ په پښتونوالي کې څومره بده خبره ده چې پلار او لاړېږي 3 بچیان هم حلالوي بیا خپل ځان وژني. د دې سبب څوک دی؟ د دې انټري به څوک کوي؟ دا یو وخت کې ماته باندې یو چا دا اعتراض وکړي ګوره موږ دا مشران ولې دې ته خبر خوله نه وروړي چې په ما کې آیس ته کومې خوا راغله زما په وطن کې ته خدا وایه چې مطلب آیس په جوړ لږ خلکو ته یې کرنه ورکړې ده، تاریخ کوي، چرس کوي، بل کار کوي. دا زموږ د ملک حالات دي. د دې مخنیوی صرفي د قومونو په مشرانو کېږي. که دا شی قومونو مشران وغواړي چې زه دا کرچل ختموم. ما پرون د یو سړي ما باندې یو دا وکړه چې که ته چیرې پر سر د اقتدار رالی څه کړې؟ ما ورته ویل که زه پر سر د اقتدار رالم زه به اولین د دې جړ کاږم چې زما سره د څوک بچي په اوږه کې توپک ولیدي او توپنچه ولیدي او دی آیس څنګه خرڅوي. زما به اولین دا سوچ زما بچیان ما ورونه نن کور یو د یوه هلک د وجې سره ګرد کور په تکلیف اخته وي، ګرده ماله په تکلیف اخته وي. دا پکار دا ده چې موږ دا مشران موږ په دې باندې پارټي اوس دا فیصله وکړو چې موږ د قومونو مشران وغواړو، داسې جلګه جوړ کړو چې د دې لپاره د زموږ د آخرت هم یو ګټه شي، د دې قام د انتفاق پر راشي، د قام څخه د ناصر لرې کړو. صادق حسین تاسو جرګې ذکر وکړئ، دلته یو جرګه خیبر کې هم را جوړه شوې وه، هغې وایي چې دا 2200 میټر بارډر دې فلو کړي شي، آرمي دې د دې ځای نه وځي. آیا دا خل دی دلته کې دا پښتونخوا په تجربهګاه جوړه شوې دا سړی پکې مشري؟ نه ورور زه د دې په خپل شخصا زه د دې مخالفت په دې کوم چې هغه زموږ د وس کار نه و. که چیرې دا زموږ د وس کار وای د ده سره به هغه اوس ګوره نن زه یو سړی یم راغلی یم، زه خو مشر نه یم. دا په هغه مشرانو باندې په یو خبره کېدلی شي. دا د نن څه 2 کاله مخکې یا 1.5 کال مخکې ما د چمن په درنه کې دا خبره ورته وکړل مالتي خدا غواړي را دي چې دا زموږ مشران دي، دا 5-6 کسان دي راشي پر قرآن دي لاس کښېږي سره دا زموږ مسله حل. خو دا شان چې موږ وینو دا زموږ دپاره نور نفرت پیداوېدل دي چې موږ د پنجاب یا موږ انسانیت د پاکستان که دا فوج نه وي موږ خو هېڅ هم نشو کېدلی. موږ دا غواړو چې فوج که کم زموږ سره ظلم جبر کوي هغه جبر ظلم دې د موږ سره نه کړي. موږ ته چې دنیا ته څه وسایل شته موږ ته دماغه وسایل زما وسایل باندې زه ولې خبره نه کوم؟ زه د فوج سره جنجال کوم، زه ولې پر خپل معدنیات باندې نه جنګېږم، زه پر خپل ګیس ولې نه جنګېږم، زه پر خپله بجلي ولې نه جنګېږم. دا هغه شان دي چې مثال زه خپله دا نه وایم چې زه د منظور پښتون یا غلط یا چینی خبرې به د قام په ګټه کې، چینی خبرې به د قام په نقصان کې. زه د هغه خبرې نیمه خبرو تایید کوم چې هغه د قام په ګټه کې دي او نیمې داسې خبرې دي چې موږ د قام لپاره نقصان دي، موږ نقصان باید چې نه وکړو. ډېر دروند میلمه زموږ چارسدې ته راغلی دی او تاسو ټول ولې ډېر ښه ویلکم ورکړو او دا به بار بار راځي. دا د دې فرسټ ویزټ و. په دې ویزټ کې به موږ دې ته ډېرې خبرې هم کړې او نور به ورته ډېر کوو هم. دې کې 2-3 مین چې کومې خبرې دي دا دي موږ حاجي صاحب ته ویلو چې ایکسپورټ سټي موږ کولاو نو په هغې کې د دې چې کوم دی نو په فروټو کې په کولډ سټوریج کې په پروسیسنګ کې د دې ډېر شوق دی چې دا ټول د بلوچستان نه مال را روان دی. دا انار شو، دا د دې دی، دا سیب دی، دا د دې دی، دا چیري دی، دا دی راولي. نو هغې باندې موږ به انشاءالله ډسکشنز کوو او دا زموږ چې کوم انډسټري خرابه شوې ده لکه د ایکسټایل والا نو هم د دې په صوبې کې چې کوم دی نو یخني ډېره وي. ما الریډي دې سره خبره کړې ده چې داسې وکړو چې دا یونټ یې دلته موږ تیارو په د ایکسپورټ سټي کې به ډسپلی کوو او د دې تاجران به موږ له انشاءالله ایکسپورټ سټي ته راځي. موږ نه به نیشنل وایډ هم دا سامان اوچتوي او انټرنیشنل به انشاءالله ایران ته هم ماشاءالله د دې دومره لینکس دي چې ټول نه به موږ فایدې لو. نو موږ د دې دپاره راوستې دي دلته تاسو به منځ کې چې موږ به
چیمبر باندې فایده اوچتو او تاسو رولم چې څه فایده نو د دې نه به اوچتو ان شاء الله دی به مونږ پریدو نه او دا دی پهلا وزټ دا به دی بار بار راځي